بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسلم وعليه جزية سقطت. خجي بیان د جزیه شروع ده. جزیه چونکه په کافر باندې داغه د کفر په وجه کې خودل شي چې وجنو دینا دارالاسلام کې اوسېږي موږ سره جنگلم نزي ته به موږ له دې پایوس کې جزیه راکې اوس کې یو کافر دی مسلمان شو نو داغه د جزیه قصه ختمه څه د وجنم جزیه خستله هغه وجه ختمه شوه وګورئ ومن اسلم څوک چې اسلام راوړي وعليه جزيه حال لا چې په د جزیه وا سقطت بشي وكذلك اذا مات كافرا بلا مساله یو سړی کافر وی مړ شي نو جزیه نو د مان لوي جزیه نه لاړه څه ختمه وكذلك اذا مات كافرا خلافا للشافعي رحمه الله فيهما دوړو مسلو کې د امام شافعي رحمه الله اختلاف دی هغه وی ذمي کې اسلام راوړم جزیه به تیلو دغه کال خصوصا او که څوک مړ شو دغه کال جزیه به تیلو له انها وجبت بدلا عن العصمه وعن السكنه. امام شافعي سے دلیل دا دی د جزیه ځکه واجب ده چې دته حفاظت میلاو دی دته حفاظت اسلامی حکومت ورکي او دویم دا چې دا دارالاسلام کې اوسېږي د دې دوه وجونه د جزیه اخلو چونکه حفاظت هم ورته میلاو شوی دی اوسېدل هم دی نو معوض ورته میلاو دی نو یوس په لازم دی کنه پیږي به لأن العصمت كمنه له انها وجبت دا جزيه واجب را بدلا عن العصمت دا وجد دینه چې دا بدل له عصمتنا یعنی د حفاظت منکو او ان سګنا یا دا بدارالاسلام کې اوسېږي وقد وصل الیه او د تور رسیدل المعوذ عصمت متملاو ده او سګنا مرتملاو ده فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض عوض بتنه ساقطيږي په دغه عارض اسلام یا په موت باندې لکه وسړی دی ذمي دی د چا په کور کې اوسېږي یو میاشت دوه میاشتې مثلا 1,000 روپۍ کرۍ د 2 میاشتې اوسېدل 100 روپۍ لازمېږي 2,000 نو چې دا اسلام راوړي دا کرۍ ختمېږي نه ختمېږي دغه شان یو سړي ذمي قتل وکړو او به یې صلح وکړه د مقتول د اولیاء سره تاسو بل مثلا زب 50,000 روپۍ درکما هغه نه پس دې ذمي اسلام راوړو نو 50,000 روپۍ ختمېږي نه ختمېږي دلته امام شافعي صاحب نه ختمېږي كما في الأجرة والصلح عند العمد او یا مړ شوم نه ختمېږي ولنا قوله عليه السلام من د بار دلیل نبی عليه الصلاه والسلام قول ليس على مسلم جزيه مسلمان منی جزيه نشتا ولی نشتا وسرازي عقلي دلیل وورا مليس جزيه خو سزا ده د کفر جزيه د کفر سره زګه هو ته جزيه وای جزيه او جزاء یو شند دي دوړ یو شند ده دا جزاء ده او سزا د کفر چې د اسلام په وجه ختميږي نو جزيه هم څه شي ختم شي لأن وجبت دا هو واجب وعقوبه على الكفر د وجد عقوبت کفرنا ولهذا تسمى جزيه دا وجه د جزيه مرتبه لیکيږي وهي والجزاء واحد جزيه او جزاء دوړ یو شی دی او عقوبت الكفر تسقط بالاسلام عقوبت د کفر چې دا خو ساقطيږي د اسلام په وجه ولا تقام بعد الموت او که څوک مړ شي هم به ته هغه عقوبت ختميږي نو تاسو ته پته ده ولأن شر العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر وقد اندفع بالموت ولې سزا چې من کافر له ورکو دنیا کې ولې ورکو چې دا شر د فشي نو کې اسلام یې راوړو شر د فشو کمل شوم شر څه شو به ته څنګه والو یار ولأن شرع العقوبة مشروعيت د عقوبت چې په دنیا کې لا يكون الا لدفع الشر مگر دې لپاره چې شر د فکو وقد اندفع يعني دا بنا بر ضرورت دی ضرورت شي کنه تقدر بقدرها کجی سلام مادر وقد اندفع بالموت اموت سره د فشو والاسلام یو اسلام سره د فشو ولأن وجبت بدلا عن النصرة في حقنا بل عقلی دلیل دنه موږ جزیه زکالو چې ته موږ امداد نه کې چې موږ سره بجنګ کې شریک شي لہذا جزیه راکوا نو چې کله د مسلمان شو اوس موږ سره بجنګ کې شریک کېدل شي مخکې ځکه نه شو شریک کېدل چې جهاد عبادت تو دا کافرونه شو کوله اوس مسلمان شو اوس شریک کېدل شي نو بدل دینه خلق جزیه ولأن دا جزیه چې دا واجبېږي بدلا عن النصرت
بدل بند کر نصرت سے فی حق نازم په حق کې وقد قدر علیها ودا خو قادر شلو په دغه نصرت باندې بنفسه د خپل بعد الاسلامي والعصمه تثبت بكونه ادميه. امام شافعي صاحب دا دلیل ویلو چې د لمنګ عصمت ورکړې د دې بوجتي جزیالو نمنګ عصمت خو دا عصمت چې ده کنه د حفاظت د اسلام دا دارالاسلام په وجه نه د ادمیت په وجه ده. موږ مخکې دا بار درس کې ویلو یو سړی چې معصوم دی ولې معصوم دی ځکه آدمی دی آدمی توپ په وجه هغه مخکې مو وسم دی نو عصمت دا نه چې دارالاسلام په وجه باندې وغیره او آدمیت په وجه. دویمه مسله دا ده امام شافعي صاحب دا دارالاسلام کې اوسېږي ځکه ته موږ جزیه لو بھائی دارالاسلام کې په خپل کور کې اوسېږي جزیه ته څنګه علي. والعصمه تثبت بكونه ادميا عصمت چې دا ثابتېږي د دې په وجه چې دا آدمی دی والذمي يسكن ملك نفسه او ذمي چې دا اوسېږي په ملک د خپل نفس کې فلا معنى لإيجاب بدل العصمه والسكنى هیڅ معنی نشته چې موږ واجب کو بدل العصمه او د سكنى وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت الجزيتان وفي الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه الأكبر وګورئ مولسم جزیه چې دا کال په کار ور کوي کا یو کال تیر شو بل کال رااله کنه دا بلم تیر شو دا خبر به رسته چیړو خو بهر حال 2 کال جمع شو نو د امام سے برای دا چې وس بترنه فقط یو جزیه لوکا تداخل به کیږي او امام شافعي رحم الله صاحبین وینا کلونه 2 تیر شي جزیه هم څولو 2 وته وګورئ وإن اجتمعت عليه الحولان کچری جمع شي بده باندې 2 کلونه تداخلت الجزيتان تداخل به جزیو کې کیږي او فی الجامع الصغير کې راغلی او من لم يؤخذ منه خراج رأسه هغه څوک چې ومن هغه څوک لم يؤخذ چې وانه غسل شي دا غنه خراج رأس حتى مدد سنته تر دې چې کال تیر شي وجاءت سنه اخرى بل کال راشي لم يؤخذ بجزينا غسل کیږي وهذا عند ابي حنيفه وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يؤخذ منه دنا بجزيه غسل کیږي دا قول امام شافعي رحمه الله دې تاسو پیګه لکه کنه بل مسله باوري کال پورا شو لا جزيه نه د ور کړي او مړ شو تاسو ته جزيه لو کنه نو به موږ مخکې ویلي چې مړ شو به ته جزيه نالو وان ما عند تمام السنه خو کال پورا شو هغه نه بس مړ شو کا لم يؤخذ منه نبد غسل کیږي في قولهم جميعا زمنګ د اصحاب او د امام شافعي سره ټول راي دا وكذلك ان مات في بعض السنه بلکې کال نه دی پورا مړ شو به هم دي نالو. اما مساله الموت فقد ذكرناها مساله الموت چې دا مخکې مونږ ذکر کړله وقيل خراج الارض على هذا الخلاف برو ګورئ د ځمکې خراج چې کنه دې څه حکم دی یو سړی مړ شو الله خراج د ځمکې نه ور کړي الو به ترنا کنه طریقې نه وای دي کې اختلاف دی بازي وای چې بلد شو یار مسله دا ده چې خراج د ځمکې یو کال ورنه کو بل کال امراله یو فصل کې ورنه کو بل فصل امراله اوس به ډبل لو کنه یو بتیلو نو چا ویلي اختلاف د امام سی وای سنگل بتیلو صاحبین امام شافعي سی وای ډبل بتیلو کنه پیږي پی او چا ویلي نه پدې کې اتفاق دی چې ډبل بتیلو دي کې تداخل نه کیږي وته وګورئ خجي وقيل جاويلي خراج الارض على هذا الخلاف دي وقيل جاويلنا لا تداخل فيه دي كتداخل نكيږي بالاتفاق دبل بتيلو لهما في الخلافيه ان الخراج وجب عوضا والاعواض اذا اجتمعت وامكن استيفاؤها تستوفى الاكبر وګوره صاحبانو دلیل خدا داو راي خدا و چې ډبل بتیلو کنه یو کالی جزيه ورنکړه بل کالم رااله ډبل بتیلو وجه څه دی وای دا جزیه عوض دی کا دا خراج شه دی یا جزیه دا شه دی عوض دی او دی شی کله چې आवाज جمع شي یعنی یو سړي باندې د کور کړی دا 100 روپۍ او درې څلور مشینی ور کړی دیو بتالی کړي ری بتالی ډیری نو आवाज چې جمع شي کنه او اخستل ممکن وي نو ټول باندې لہذا جزیه یا خراج کا جمع شول او اخستل ممکن دي څه وکړو واورا لهما في الخلافيه يعني کله چې دوه کله راشي هغه مسله کوي ان الخراج چې وجب عوضا دا واجبي کی به تور عوض والاعواض اذا اجتمعت او عوضونه کله چې جمع شي وامكن استيفاؤها ممکن وي
چې موږ دې استعفا وکړو نو تستوفا برب اخیستل کیږي او دلته وقد امکن فيما نحن فيه بعد طوال سنين او ممکن ده باغ مسله کې چې کوم کې موږ لګیا یو بعد طوال سنين پس ته تیر د کلونو بخلاف ما په خلاف د مخ کې مسله کې چې اسلام راوړي ولی مسلمان نه شو اخیستلې لانه تعذر استعفاء ولی ابي حنیفه رحم الله برابر امام سے وہی جزیه خو عقوبت دی سزا دی وختي مونږ ویلا اچھا سزا ده عقوبت دی او عقوبت او سزا کې قانون دار چې کله دی کې مقرری شنو بس یو معنی کار کیږي مثلا یو سړی دی یو کستم د زینا کنزل وکي ثابت یې نه کې بلته مو کی اب ټول قاضي صاحب ته موږ د زینا کنزل کړی دا نو حد قذف بجاری کیږي کنه یو بجاری کیږي کډیر یو عقوبات کې تداخل کیږي دا عقوبت دی ولی ابي حنیفه رحم الله انها وجبت عقوبه د جزیه چې دا واجب شوی دا به ولي عقوبت على الاصرار على الكفر دې به وجه چې دا په کفر باندې مصر دی علامه بینناه ولهذا لا تقبل منه او ركن ولسب دا عقوبت ذکر د جزیه عقوبت د دلیل وورا چا باندې چې جزیه د ذمي هغه به د بل چا پلاس نه را لېږي چې هو د جزیه دروالي ځکه به عقوبت نشو خپل برازي چې تا ته تکلیف میلاو شي سزا ته میلاو عقوبت میلاو شي حتی لا چا ویلي دي د ګریوان نه به ونیسي اب ولاړی او دا کسب وتناستي او ته وې راکا یا عدو الله د الله دشمن راکا ولی عقوبت دین عقوبت معنا پکې پکار ده برحال ثابت شول چې څه دي عقوبت ده او عقوباتو کې چې کم دي تداخل کیږي کنه به خبره مانی ولی ابي كم يدور ولهذا دغ وجد لا تقبل منه دنا قبلي لو باث على يد نائبه کچری ویلیږي پلاس د نائب باندې فی صح الروایات بل یکلف بلکی ذمہ به مکلف کول شي ایتی به بنفسه چې دغه جزیه راوړي خراج راوړي بنفسه د خپل فیعطی قائما ورکی به د سیال کې چې ولاړ وی والقابض منه څوک چې د قبضه کې بقاید وی او فی روایت کې راغلی دی یؤخذ بتلبیبی د باخستل کیږي د ګریوان بینی ولې وی ويهزه هزا ويهزه هزا او دسی به وجړقای ويقول ورته وي اعطيني الجزيه جزيه راکا یا ذمیو وقيل وته چاویل یا عدو الله ورته وي نو معلومه شولا فثبت انه عقوبه دا معلومه شولا کنه او سره شکو برا وورا والعقوبات چې د اجتماعات کله چې دا جمع شي تداخلت دي کې تداخل کیږي لکه حدود لانها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة تاسو پیږي کنه بل وجه اورمول شي څو پرې نه کوسته دا جزیه چې ده کنه داغو په حق کې منګه د دې وجنالو چې تاسو نه وجنو جزیه راکړي زمونږ په حق کې که تاسو مسلمانان وې زمونږ به امداد کولې جهاد ته وراثت لري چونکه مسلمانان نه امداد نه کوي ځکه جزیه راکړي زمونږ په حق کې د دې د وجنه تیلو چې نصرت نه کوي داغو په حق کې د دې د وجنه تیلو چې وجنې نه ویږي کنه نو سزا شو کنه شو اورا کوم دی خبر مې پوره نه ده کړې ښه نو هر کله چې داغو په حق کې د دې د وجنالو چې تاسو موږ وجنو نه ځکه نه زموږ په حق کې د دې د وجنالو چې تاسو موږ امداد نه کوئ مولوی صاحب د چا څوک چې نه وجنې او ستیالي او یا ستا امداد نه کوي هغې په عوض کې چې څه علي دا راتلونکي زمانې سره یا حال سره تعلق ساتي فی الحال دینه وجنم روپۍ راکا سبالا کال پس دینه وجنم روپۍ راکا زما فی الحال امداد نه کوي بس به روپۍ راکا کال پس به امداد نه کوي روپۍ راکا اوس دا خبره چې ته برون معنی وجلې روپۍ راکا دا څوک نه کوي او یا تاسو ما پورې امداد نه وکړي نو ضرورت ته زما نه راغلی ځکه خو زه فی الحال برابر ګرځم چې زما ستا امداد ته ضرورت پته نه لګي پوه شوي که نه یا خو د دې وجې نه جزیالو چې تا نه وجنو یا د دې وجې نالو چې زموږ امداد نه کوي دې دواړو تعلق یا د حال سره دی یا د استقبال سره ماضي سره لہذا که یو کال نیم تیر شوی او جزیه نه ده ورکړې بس لاړه لانها وجبت دا واجب ده بدلا عن القتل دا بدل د قتل نه په حق دغو کې او د نصرت نظم په حق کې کما ذکرنا لكن في المستقبل کې لا في الماضي کې نه ولئن القتل انما يستوفى لحراب قائم قتل چره دا پورا خستل کیږي خدا غ جنگ چې کوم جنگ قائم می فی الحال لا لحراب ماذن
نه د هغه جنګ دپاره چې هغه تېر شوی وکذا النصرت چې دی فی المستقبل کې وي لأن الماضي چې ده وقعت الغنیة عنه هغې نه خو استغنا راغلی ده نو هغې کې بس موږ امداد ته نه کړیم خیر دی نه دی کړی ورکې که ثم قول محمد تاسو پوهېږئ که نه بره وګورئ بره داسې خبره راغلې ذکر کړې وه وجاءت سنة اخرى یو کال تېر شو بل کال راغلی دې څه مطلب دی نو بعضې خلک وایي دا به مجاز باندې حمل دی یو کال تېر شو بل کال راغلی معنا دا بل هم تېر شو هله به دوه تېر شي نو جزیه خلک د کال په اخر کې ویلي یو تېر شو هغې نه د اخیستې دا بل رالی معنا دا هم تېر شو دوه کالې تېر شو دوه جزیې رالی امام صاحب یو واله امام محمد رحم الله چې کوم الفاظ ذکر کړي هغې معنا دا ده چې دا بل کال هم څه شو تېر شو مجازن بعضې وایي نه مړه دا په حقیقت حمل دی یو کال تېر شو او بل کال ایله رالی بس نو امام صاحب وایي دوه په ځای یوه دا صاحبین وایي څه دي دوه دي د دې وجه څه ده وایي صحیح روایت دا دی چې امام صاحب وایي جزیه د کال په شروع کې واجبېږي د کال په ختمېدو نه د کال په یو کال یې نه ده اخیستې او دا دی بل هم شروع شو نو څو واجبې شولې دوه واجبې شولې نو تداخل پکې وکړو صاحبین وایي ورته وګورئ البته امام شافعي رحمه الله رایې دا ده چې جزیه له واجبېږي چې کله کال تېر شي هغه په نسبت باندې چې یو کال تېر شو دویم شروع شو اوس خو لا یوه واجب ده دویم لا راغلی نه ده واوره ثم قول محمد في الجزية في الجامع الصغير كذي وجاءت سنة أخرى حمله بعض المشايخ وحمل كله على المذي مجازا شدا دوم كلام تيرشي وقال الوجوب بآخر السنة أغوي إمام محمد رحمه الله وجوب بآخر السنة ماني يا بعض مشايخ وي وقال بعض مشايخ وي فلا بد من يانخا بعض مشايخ تراجي دي فلا بد من المذي لهذا تیرې دل دوم کال ضروري دي ولې ليتحقق الاجتماع چې اجتماع راشي کنه یو تیر شوی کال یو دا کال تیر شو فیتداخل نو تداخل به کې وشي فیتداخلوا وعند البعض یو د بعضو په نظمانی هو مجرا دا جاری دی په حقیقت باندې والوجوب عند ابي حنیفه او د امام صاحب رحم الله په نظمانی وجوب کړي به اول الحول باندې څنګه چې دویم راغله نو دوه حول شو کنه نو فيتحقق الاجتماع بمجرد المجيء نو اجتماع متحقق شولا بصره براتک ولا صح ان الوجوب عندنا في ابتداء الحول اصح دا د چې وجوب زمنګ بنز باندې دا په ابتدایي حول کې د کال په شروع کې وي عند الشافعي رحم الله امام شافعي رحم الله بنز باندې په اخره دا د کال په اخر کې وي به څه شو اعتبار هم به زکات قیاس کوي بچا باندې زکات مخیره کې ولنا من وای ګورا انما وجب بدلا عنه لا يتحقق الا في المستقبل کوم شي چې د بل نه بدل وی کنه وخت دا خبره کړي و دا بچا کی مستقبل کی نته د کال په شروع کې واله چې آینده کال کوم روان دی کې وتاته مني او چې کال تیر شو په خو څه ختم شوی دنو ولنا من وایو انما وجب هغه شی چې واجب شي به تور بدل عنه د بل شینا لا يتحقق الا في المستقبل دا نه متحقق کیږي مگر په مستقبل کې علامه قررنا او دا خبره مخکې منګه تقریر ولا کړي فتعذر ایجاب بعد مضي الحول فوجبناها في اوله نو متعذر دي چې موږ واجب کو پس کال لته دلنا ولې اخو دا قتلم پکې نه دی راغلی موږ امداد ته کی ضرورت نه دی راغلی قصه ختمه ده لہذا واجبوي په اول کې چې راتلونکي زمانہ کې تزمنګ خیال وساتي فصل ولا يجوز احداث بيات ولا كنيسه في دار الاسلام لکبر وګورئ کافر چې دي يهود یا عیسایان هغه دارالاسلام کې خپل عبادت خاني جوړولې شي وای نه شي جوړولې یو دویم دا عبادت خانه به ورانه کو بل ځکه به بل جوړ کو دا کولې شي وای دام نشو کولې ځکه دا خو نه جوړول شو دریم عبادت خانه منهدمه شوی تعمیر په کې دوباره کوي کولې شي یا دې ته پرې دی او دا خبر صاحب د هدايه وي په خرونو کې نه کلو کې نه دا خو صحیح دا چې دا په کلو خرونو ټول کې یو حکم دی وګورئ لکشن اسانه ده کنه ولا يجوز جائز نه ده احداث بها دین دی عیسایانو عبادت خانه نوی جوړول ولا کنیسه دین دی يهود ولهم فی دار الاسلام کې لقول علیه السلام لا خساء نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی خساء نشته په اسلام کې چې وسړی رپاڅي کی هدایت او اجماع خسی کوي وته خاصم خسی خسیتو په اسلام کې نشته ولا کنیسه دین کنیسه نشته والمراد مراد دا احداث او نوی کول نوی پیدا کول دا نه چې زړه خو پکی وین انهدمت البيع او کچری منهدم شي بيع او کنایس
ورانی شي القدیمه زړی عادوها دا اجازت دی وتا دوباره جوړی کوي لأن الابنیه لا تب ليس الاکبر وګوري دوباره اجازت ذکر ہے شکل بدر الاسلام کی غیر مسلم ته د اوسېدو اجازه دي کنه د دې په کې ضمنن خپل اجازه دي چې تاسو کوم عبادت خانی دي هم دي نو ما جوړوي دغه خو عبادت به خامخا کوي خپل کان لأن الابنیه چې لا تبقى دا نه باقی نه پاتې کیږي دایمي تور نشته غوسه نو د دې اجازه د چې تعمیر هم کولای شي دوباره نوې کولای شي ولما اقر عمر کله چې دی برقرار وساتل الامام امام فقد عهد اليهم لغو يدي سره وعده وکړه الاعاده دي عادي الا انهم مگر دا کافر چې دي لا يمكنون دي ته قدرت نور کوم من نقلها چې دای دیو جنوي سی بل ته تم ویلو کړ دا هم نه کوي ځکه دا خو نه وی جوړول شو بل ځکه لانه احداث في الحقيقه ځکه دا په حقیقت کې نه وی جوړول دي والصوم پیجنې ادي لپاره چې غاره کې چې لو رضان لزه جوړ کړي لکه زمونږ چې خنقاګانې منکاګانې دي بس پغې کې ناز دي عبادتونه کوي هغه ته صوم اوي عبادت ته پکې ځان فارغي نوري څم نه کوي بس دغه کوي خالي نو دا جوړول شي نه کنه دا خو عبادت زیاده ها کورونو کې ځان لا مکانونو کې ځان له مون زید خپل مون زید جوړي نه جوړول شي او د مکان تابع چې مکان اجازه دي دې مو ته اجازه کنه پیږي والصوم اچرا للتخلي دې بار جزان خالی کی فيها د عبادت د بار بده کی ځان خالی کی په منزله البيعه به ووري والصومات وصومات للتخلي د بار د دې چیزان عبادت ته خالی کی فيها بدار الاسلام کی د به منزله البيعه د چا بشان ده د به بشان نشي کولای ښا بخلاف موضع الصلاه خلاف د صلات د منځ فی البیت په کور کې جوړی لانه تبون زکدا خو تابع د سکنا ده وهذا في الامصار دا کوم حکم چې بیان چولې سبدا بچا کې خرونه کې دون القرى کلو کې نه ده ولی لان الامصار چې دي ولې خرونه چې دي کنه هغه کې شاعر د اسلام وي نو کړه دیو شاعر په کراشي نو به خو سورانه شولا او کلو کې شاعر اسلام نه لحاظه ته جوړول شي خو سیدا د نن سبب کلو کې مڅوي نشي هلته شاعر اسلام وي كم ده لأن الأمثال هي التي داغدي تقام فيها الشعائر وشيغي كي قائمي کے شعائر فلا تعارض نو معارضه بور سره د کفر د شاعرونه کیږي بظهار ما چې موږ چې ظاهر کی هغه شاعر د کفر والا يخالف واکم چې د اسلام ولا شاعر سره مخالف دي وقيل چاویلی دي شمس الائمه سرخسی ویلی رحمه الله في ديار نظم بکزم پالاقو کی یمنون دی وبمن کیږي من ذلك في القرى دغه یعنی د جوړولو د کنيسه او بینه په کلو کې هم ايضا لان فيها زکه په کلو کې بعض شاعر موجود وي والمروي عن صاحب المذهب د امام سیم روایت ده امام سیم چې کوم روایت شوی ده په قرا د کوفه په کلو کې ولی اکثر کوفه خلک چې وغه اهل ذمه کافرو لان اکثر اهلها ځکه اکثر اهل لغه چې اهل ذمه او پاتې شول د عربو په ځمکه کې نه په کلو کې کولای شي او نه په خرونو کې وفي ارض العرب يمنعون من ذلك في امصارها په کلو کې هم قرآن خرونو کې هم او قرآن او په کلو کې لقول عليه السلام لا يجتمع دينان في جزيره العرب جزيره العرب کې دو دینونه نشي جمع کېدل بس